حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا زنګل ته ښکار د پاره مرګرو سره وتلی دی. په ځنګل کې کتلی دی چې یو ګډې سرهون کې شپون دی او هغه ګډې چې لی سره د ګرمۍ موسم دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ښکار کو خو ښکار په لاس رانغې نو دغه نوجوان ته وی ته خو اسم ګډې چې لی سره د دې نه مونږ له یو ګډ یا ګډه راکه مونږ به دلته ذبح کو رویت به کو ته به م وخورې مونږ به م وخورو. نو دغه نوجوان ورته وی چې یاره صاحبه زه خو ګډ تاسو له نشم در کولی. دوه خبرې دي، یو خو زما روجه ده چې ته وی پوخ به کو تالم در کو پخپله به مخ نو زما خو روجه ده. دویم خبره ده چې دا کم ګډې چې لی ما سره دي دا زما نه دي، دا د دې زه غلام یم او زما د مالک ګډې چې لی دي نو د دې دوو خبرو د وجې زه تاله ګډه چې لی نشم در کولی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې راشه د دې الګ آزمایش کو امتحان والو ګوره دونه سخت ګرمي نو په ځنګل کې د غرمې په وخت کې ګډې چې لی سره او روجه د سخت ګرمي نو نفلی روجه ده. نو د دې الګ د تقوادار امتحان او آزمایش کته نو د ازمایش کو نو خپل مرګرو ته وی چې دل لګ لالچ ورکو وته وی یاره خیر د کستا روجه ده نو خیر دی مونږ باندې ګډه چې لین اسې نه راکې نو په پیسو را باندې خرڅه کا پیسې به جیب ته واچې. دغه نوجوان ورته وی چې یاره دا زما نه دي دا زما د مالک دي زه خو د هغه غلام یم. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایي خزا تا باندې به په مونږ خرڅه کا او طالب پیسې درکو دلته به حلال کو دغه ګډیا چې لی به حلال کو رویت به کو کلی ته چې لاړ شي مالک دنه تپوسو کی ته ورته وایه چې یوته نه شرم خراغې وې خوړه. نو دی ورته وایي چې یاره زه خو مالک له دوکه نشم ورکولی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایي چې ستا مالک دلته تا وینې خو نه چې ته وایې چې زه مالک له دوکه نه ورکو خو بس ورته ووایه چې شرم خراغې وې خوړه هغه تا نه څه خبرېږي ادې نه. نو هغه نوجوان ورته وایي چې هغه مالک ما نه ویني خو زما د مالک هغه مالک کوم چې الله دی هغه ما ویني. نو الله څه شو الله خو مې ویني نو الله نه به څنګه پټوم د دې په وجه باندې زه داسې کار هرگز نشم کولی. ګوره ښکلی وختو د خلکو په زړونو کې د الله یره وه چې ما ته ګوري مخامخ دی که زه ما ته نه ښکاري نو دا زما قصور او کمزوري ده خو الله ما ته ګوري زه ورته ښکارم زما پټو ښکاره الله ته ښکاره. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.